د سپینګیري پلار قدر شته زموږ په دې زمانه او په دې معاشره کې. حالانکې د دواړو جهانو سردار فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي چې یو پلار یو ځل ووایي چې زه د دې زوی نه ناراضه یم، چې پلار یو ځل ووایي چې زه د دې زوی نه ناراضه یم، د الله پیغمبر وایي 100 کاله به دغه زوی په پل صراط باندې رکاو وي، دی مخکې نشي تللی. چې یو ځل پلار ووایي چې زه د زوی نه په دې یو ځل ویلو باندې دغه زوی دی به 100 کاله په پل صراط باندې رکاوېږي. شته د هغه سپینګیري پلار څه تمیز زموږ په دې معاشره او په دې دور کې څه قدر شته، قدر او عزت یې پرېږده. د انسانیت په نظر ورته نن خلک نه ګوري، دا به پرېږده دی خپل وخت ښه تېر کړی دی، اوس من ته مسلې کوي. او د الله پیغمبر وفرمایل چې پلار یو زوی نه پلار دومره رضا شو چې زوی وفات شو او د پلار د زوی په غم باندې اوښکه تویېږه. پلار د زوی نه دومره رضا چې د زوی په مرګ د پلار اوښکه راتوی شوه. د الله پیغمبر وایي دغه زوی به په جنت کې اول نمبر سب کې وي، دا به لومړي سب کې ناست وي په جنت کې. چې چا پلار دومره رضا ساتلی چې د زوی په وفات باندې د زوی په غم باندې د پلار د سترګې نه اوښکه راله، دغه زوی د یوې اوښکې اول نمبر سب ته په جنت کې ورسوه. د هغې پلار شته نن څه تمیز څه عزت زموږ په معاشره کې دی وی نه پوهېږي. ښه نو چې دی نه پوهېږي نو ته څنګه پوهېږي؟ د ناپوهه نه پیدا یې زه دې خر شو دا به په څه نه پوهېږي. په څه نه پوهېږي مطلب څه چې دا خر دی. ځکه د پښتون چې د ناپوهه او د کمعقل مثال ورکوي نو څه سره ورکوي؟ خر سره. څه سره؟ خر سره. زه دا خر شو نو چې ته د خر نه پیدا شوې ته څه شې؟ دې نه پوهېږي او ته داسې لوی دسمارخان راغلی چې د ده نه پیدا د ناپوهه نه پیدا یې ته پوهېږي او هغه نه پوهېږي. نو د الله پیغمبر وایي د مشر او د کشر به تمیز ختم شي. هغه تمیز نن شته زموږ په معاشره کې. نو دا بلکل هغه اخره زمانه ده او هغه زمانه ده دا په کومه کې چې موږ لګیا یو ژوند کوو، ګزران کوو د کومې زمانې نه چې موږ تېرېږو.